تحفظ بنیاد اسلام بل لپاره چې څنګه پنجاب کې پاس شوی دی او پس کولو د لپاره او د لپاره د پنجاب کې چې کم پاس شوی دی هغه ملګریو سره د اتحاد اظهار د لپاره زمونږ ټول د پېښور په سطح باندې په ټولو مسله برا چې څومره دي سرپرست دلته جمع شوي دي اهل سنت والجماعت پېښور مفتی مراج الدین سرکنی صاحب صوبائی امیر شباب اهل سنت پاکستان مفتی فدا محمد ربانی صاحب صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پېښور مولانا سمیع اللہ صاحب نائب امیر اشاعت التوحید والسنہ ضلع پېښور مولانا طارق حسین صاحب نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع پېښور محمد شعیب ندیم صوبائی نائب صدر اهل سنت والجماعت خیبر پختونخوا د دې ټولو زه شکریا ادا کوم چې زموږ غریب خانې ته تشریف راوړو الله پاک ته زموږ دغه کې په وړاندې کومه کروي وشوه د اجلاس اخري کروي به مفتی نجیب الله فاروقي صاحب نو دا به تاسو ته ان شاء الله بیان کی نو ټولو عوامو موږ دا اپیل دی چې موږ ته په کار کې د دعاګانو اپیل کوو چې موږ ته دعا وکړي چې الله پاک دغه کار موږ نه اسلام د پروالي زموږ په کار کې الله پاک اخلاص وکړي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم الحمد لله نن پدې پښتخرا شمس القمر کالونی کې د علماء کرامو او مشایخ اعظامو مشترکه اجلاس وشو د اجلاس میزبان زمون قابل قدر قابل احترام جناب حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامات برکاتهم دے اللہ رب العزت تے ددئی پر علوموں کے لامتناہی برکات واچے اجلاس ایجنڈا ستاسو علم کې دا چې سو هفته وړاندې د پنجاب په اسمبلی کې د مولانا معاویه اعظم صاحب او د دیگر علماو په مهنت باندې الحمدلله تحفظ بنیاد اسلام بل پیش او پنجاب اسمبلی کې جمله اراکینو هغه متفقه طور سره هغه قرارداد پاس کړ صرف د گورنر دستخط پاغې کې پاتې په دې ملک کې مختلف فرقواریت حواله سره ستاسو علم کې دا چې د فرقواریت حواله سره ډېر لوی د فرقه پرستی او د فرقواریت فضا ګرمه ده تمام مذهبي او سیاسي جماعتونو هغه تحفظ بنیاد اسلام بل تا هر کله او تمام مذهبي جماعتونو هغه ته خراج تحسین پیش کړ او دا یقین دیانی ورکړه چې الحمدلله دغه بل با په ملک کې د فرقواریت د خاتمه ذریعہ جوړیږي لیکن هغه خبره چون کې د پنجاب حد پورې محدود وا اوس الحمدلله د کې پی کې په دې ځمکه باندې الله رب العزت د مفتی غلام فرید صاحب په زړه کې دا واچولا چې د دې زیاده علما سیاسي او مذهبي جماعتونو نمائندگان را جمع شي او دیم دا د تحفظ بنیاد اسلام بل د پاره مهنتو کې او دا د کې پی کې د اسمبلی نم پاس شو د قانوني حیثیت ملاو شي د مفتی صاحب او د جمله مکاتب و فکر مقصد صرف یو دی چې ملک کې امن او امان فضا قائم شي او فرقواریت چې په کوم بنیاد باندې چې هغه فرقواریت فضا د ملک نه ختم شي الحمدلله نن مفتی صاحب تاسو د وړاندې دا نمونه واغست او د سره نور چې کوم ذیلی جماعتونه دي هغه هم آینده اجلاس کې شرکت کوي مولانا مفتی طارق حسین صاحب نائب امیر جمعیت علماء اسلام پېښور او دا چې څومره ملګري دي د ټولو حضرت مفتی صاحب نمونه واغسته
د دې ذیلی جماعتونه دي لکه د اهل سنت والجماعت ذیلی جماعت د سنی علما کونسل دارنګ پاکستان رائے حق پارٹی دا دارنګ سنی رابطہ کونسل نو ان شاء الله آئندہ اجلاس کے باغیم را جمع کیږي د مسلک بریل چې کم نمائندو ذیلی جماعتونه دي هغه هم را جمع کیږي زمون مقصد پدې کې صرف دوه خبرې دي یو د مسلکی اختلافاتونه بالاتر په اجتماعي امور کې او په ملک پاکستان کې د قیام امن د پاره جدوجہد او کوشش بدغه دوه مقصد دي ز په دې موقع باندې د ټولو علماو ته او د دې د جماعتونو نمائندگانو ته هر کله خوش آمدید وایم دعا کوم چې الله رب العزت مزید استقامت نصیب کړي او د دې علماو په اتفاق باندې د علماو خپل د دې کمیټي او امیر منتخب کو د جماعت نومیم کې خوده امیر الحمدلله مفتی غلام فرید حقانی سابق او د جماعت نوم متحده علما کونسل پېښور کې خودل شو آئنده اجلاس به ان شاء الله د پیر پورس باندې کېږي هغه کې با نور 17 اگست د پیر پورس آئندہ اجلاس بھائی نوتیہ جدید مسکین آباد چوک کے 3 بجے پجام عبداللہ ابن مسعود زما مدرسہ دا انشاءاللہ پاگے کے با آئندہ اجلاسی اگے اجلاس کے با دا جماعت لائحہ عملم بیانی گی او دا لائحہ عمل سارا سارا چکم دا جماعت فیصلی دی دا تحفظ بنیاد اسلام بل دا پارا دا جلسو ضرورتی دا جلوس ضرورتی د ایم پی گانو ایم این ای گانو گورنر سره د فوج او د نور خلکو سره د ملاقاتونو ضرورتي ان شاء الله دا علماء کرام دا د ټول کې پی کې د علماو نمائنده جماعت دی با کوي او ان شاء الله د پاکستان او د اسلام تحفظ به من یقیني جوړو او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین سرکانه سے ته دعا درخواست ہے چې دعا وفر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك رب كريم زمن دانا وګرځي پر عمل کې د شریعت محمدي سوسم د نفاذ لپاره د نظام مصطفی زمنګ د هر ځلې په خپل بارګاه قبول او منزور کړي رب کریم زمنګ د لګ مهنت پډیر باندې او په کامل او په پوره مهنت باندې قبول او منزور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.